هسې ملګرو دین اسلام خدا وایي چې مونځ په مونږ او تاسو باندې دا فرض دی په هر حالت کې کالو سر په مونږ او تاسو باندې چې دی دا مونځ فرض دی. نو بیا په رمضان المبارک کې که مونږ او تاسو وګورو نو زمونږ او ستاسو د جمعې مونځ خو پرېږده د سحر د ماښام د مازدیګر د غرمې په هر وخت کې جوماتونه مکمل ډک وي. که وړوکی جومات دی که غټ جومات دی که د ښار جومات دی او که د کلي جومات دی نو مکمل به ډک وي او تاسو به هم دا لیدلی وي. خو نن د رمضان المبارک په تېرېدو سره د اختر تقریبا څلورمه پنځمه ورځ د جمعې ورځ ما چې کله نن د مسجد حالت ولیدل او تاسو یقین وکئ ما چې په کوم مسجد کې نن مونځ کړی دی نو په هغې کې ټول 3 یا 4 صفه چې دی دا برابر شوي وو، حالانکې وړوکی مسجد و. دغه رنګې د هر مسجد دا حل دی. ولې زمونږ دا مسلماني زمونږ دا منځونه زمونږ دا عبادتونه دا صرف د رمضان سره خاص دي. ټیک د رمضان مبارک دا د عبادت میاشته د تلاوت میاشته د نوافل او د تهجد میاشته، خو دغه دا کم حرکات او کومه طریقه چې زمونږ ده کنه دا بالکل د دین اسلام او د اصولو خلاف ده. ځکه مونځ چې دی دا په هر حالت کې فرض دی او مونځ یو دومره اهم عبادت دی چې د قیامت په ورځ اول ما یحاسب به العبد الصلاة د حدیث مبارک دی. نبی اسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د ټولو نه وړاندې د مونځ په باره کې د انسان سره حساب کتاب کیږي. که د چا دا مونځ صحیح راووتو نو د ده به باقي عملونه هم برابر وي، باقي عملونه به هم صحیح راوځي، او که د چا په مونځ کې وټ کټ راووتلو د ده به باقي عملونه هم چې دی دا ګډ وډ وي. نو مسلمانانو ورونو دا مونځ چې دی دا صرف د رمضان المبارک سره خاص نه دی. خپل مسجدونه دا په اعمالو سره آباد کړئ، په منځونو سره آباد کړئ. د رمضان المبارک په تلو سره خپل مسلماني خپل عبادتونه خپل منځونه چې دا مه پرېږدئ. مسلمان دا په هر حالت کې مسلمان دی. مسلمان په هر حالت کې د الله عبادت کوي. دا نه چې رمضان راشي زه به دروغ پرېږدم، دا نه چې رمضان راشي زه به مونځ کول شروع کړم په جمع سره، دا نه چې رمضان راشي زه به ګیره پرېږدم، دا نه چې رمضان راشي زه به غیبت پرېږدم. نه، دا غیبت او دا منځونه او دا زکاتونه ورپسې دا عبادتونه دا په هر حالت کې په انسان باندې دا لازم دي. په عام حالت کې هم غیبت پرېږدي، په عام حالت کې هم دروغ پرېږدي، په عام حالت کې هم چې دا ګیره به پرېږدي ځان په سنتو باندې برابروي. ډېر خلک داسې چې هغه په رمضان المبارک کې ملایان شي او بیا چې څنګه د اختر شپه چې لاړ به شي ګیره به وخورئ او واپس به ترې هغه لوفر او هغه بیکاره انسان جوړ شي، هغه ګناهګار انسان به ترې جوړ شي. نو دا یاد وساتئ نن چې ما کوم د مسجدونو حالات لیدلو او تاسو په خپله هم لیدلی وي نو دا زړه مې ډېر درد وکړو او دا مې په هغه ټایم کې دا ضروري وګڼله چې انشاءالله زه به په دې حوالې سره د خپلو مینوالو ته خپلو کتونکو ته به دا یو خبره وړاندې کومه چې ګورئ خپل مسجدونه چې دی دا په منځونو باندې آباد کړئ. تاسو د رمضان مبارک حالات به هم لیدلی وي او دغه اوس حالات هم تاسو ګورئ چې د مسجدونو څه حالت دي او امامان صاحبان چې څومره ما ګوري ما اوري هغه ټولو په خدمت کې زما دا خواست دی چې یو ټاپک یو موضوع خاص کار په دې باندې تاسو راوړئ. په نننۍ جمعه کې دا بیانول پکار خو بس تېره شوه چې آیا دا عبادتونه دا منځونه دا صرف په رمضان کې خاص وو، دا صرف د رمضان سره خاص وو، دا صرف په رمضان کې فرض وو، که نه مونځ خو په هر حالت کې فرض دی. د مسلمانانو جوماتونه آبادول په اعمالو سره په منځونو سره په جمعو سره دا خو په هر حالت کې لازم دي، فرض دي. نو کوشش وکئ خپلو مقتدیانو ته په دې اړه باندې یو مفصل بریفینګ دا ورکړئ، یو بیان یو موضوع په دې باندې راوړئ چې هغوی ته دا احساس وشي چې نه مسلماني دا صرف د رمضان سره نه ده تړلې، مسلمان په هر حالت کې مسلمان وي. امید ده انشاءالله چې تاسو به هم زما د خبرو سره اتفاق کوئ او خپل مسجدونه به دا په اعمالو باندې آبادوئ او نور مسلمانانو سره به هم زما دا پیغام ضرور شریکوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حسن تا د مازدیګر مونځ کړی دی؟ حسین تا د مازدیګر مونځ کړی؟ شاباسي د دواړو خو مونځ کړی دی او تاسو هم مونځونه وکئ. مازدیګری دی دی مې راوستي وو بهر وي چکر راله راکړه نو کور نه مې بهر راویستي دي او ضروري مې وګڼله چې په دغه موقع کې لږ وخت را سره شته تاسو دا پیغام درکړم. دا شربت اوس کوئ که نه؟ اوس کوئ. شاباس. السلام علیکم ورحمت الله.